د الله د مخلوقاتو خدمت کول او په دې کې خپل جان خپل مال خپل وخت صرف کول د الله په دې دا ډېر لوی عمل دی. د الله د مخلوق خدمت کول خدمت خلق جذبه چې بچای کی والله العظیم د الله په نسبت په عبادتو کې ډېر عظیم عمل دی. ځکه د الله مخلوق خوشاله کول هغوی ته اساني رسول د هغوی مدد کول د هغوی په مشکل کې د هغوی سره همدردي کول د هغوی سره تعاون کول د الله په نسبت ډېر لوی عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا، کم یو مؤمن بنده چې د الله د بندگانو کې د یو بنده دنیاوي تکلیف آسان کی یا سره مدد وکي، الله رب العالمین به د قیامت پر ورځ باندې د دې انسان تکلیف چې د هغه شدید تکلیف هغه عظیم تکلیف چې د هغې د خلاصون هېڅ ذریعه نشته دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دې مؤمن بنده نه به الله د قیامت تکلیف چې کوم دی لرې کړي. چا چې په دنیا کې د الله د بندګانو سره مدد وکړو، انفرادي تورې وکړو، اجتماعي تورې وکړو، د یو تنظیم په صورت کې وکړو، ما محترم خدمت خلق ته عظیم جذبه د الله سبحانه وتعالی چې دا چاته نصیب کړې ده د هغې خوند د هغې ذایقه د هغې رنګ د هغې په بل څه کې هغه نشي موندلی. په دې وجه باندې خدمت خلق د مخلوقات خو د الله د بندګانو خدمت کول دا یو عظیم عبادت دی. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله رب العالمین په خپله باندې د خپل شان مطابق د دې بنده په خدمت کې د ده په نصرت کې د ده په مدد کې تر څو چې دا بنده د بل مؤمن د الله د بل بنده په خدمت کې لګیای هم په هغې وخته پورې الله تعالی د دې انسان مدد او نصرت کوي. نو ما محترمو د الله تعالی د مخلوق خدمت کول دا جذبه چې بچا کی الله تعالی دا جذبه موږ ټول ته را نصیب کړي. والله العظیم چې دا ډېره عظیمه جذبه ده، دا ډېر عظیم عبادت دی چې څوک د الله تعالی د بندګانو مدد کوي، څوک د الله تعالی په بندګانو باندې اساني راولي، په مشکلاتو کې د هغوی سره ودرېږي، د هغوی مشکلات اسانوي، د هغوی سره جاني تعاون، د هغوی سره مالي تعاون، د هغوی سره د وخت قرباني، چاله ښه مشوره ورکول. ما محترمو دا د الله باندې ډېر عظیم عبادت دی چې دا څوک هم کوي. دا اپریشیټ کول پکار دي، د هغوی سره ودرېدل پکار دي، د هغوی سره مرسته پکار ده، د هغوی حوصلو ته دعاګانې کول پکار دي، د هغوی حوصلو ته مضبوطیا ورکول پکار دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو له په دې خبرو باندې د عمل توفیق راکړي او الله تعالی د خدمت خلق جذبه په موږ ټولو کې پیدا